زمونږ او د دوی جګړه صرف او صرف په دې ده چې مونږ وایو چې د اوړو د منصفانه تقسیم وشي. داسې کندي شته چې هغوی ته میلاویږي، داسې کندي شته چې هغوی ته نه میلاویږي. نو موږ دا وایو او د ډي سي صاحب سره پکې زما 3 میټینګونه وشو چې صاحبه مهرباني وکړه ته زموږ کوټه مه زیاتوه، خو دومره وکړه چې لکه دا کندي وایس کا چې کندو ته میلاویږي نو هغه به بهتره بجای د دې چې لکه یو ځای سل تقسیمیږي. خو دوی د دوی تقسیم غلط دی، د دوی طریقه کار غلط دی، د دوی د میلیونو سره ګډ جوړ دی. هغه شی چې کوم دی نو هغه موږ له نقصان راکړي، اوړه د خلکو ته نه راځي. او چې کوم اوړه راځي نو هغه کوالټي ټیک نه ده. تاسو د پنجاب د اوړو کوالټي مو ګوره او بیا د دې زیاده کوالټي مو ګوره. نو بالکل دا مونږ به چې څو پورې دوی زمونږ دا خبره نه منلې چې هره کوڅه کې د دا اوړه ورکړي دي. ولې د رزړو یو کوڅه رزړوال دی بل نو نه دي، حتی یو سړی په دې انتظامیه کې نشي مخامخ کېدی. ځکه چې زه ورغلم ما ورته نه چېرته د دې ویلي چې ما له کوټه زیاته که نه مې ورته دا ویلي چې دا برګ دی او دا برګې دی، دله ورکوم دله نه ورکوم. چې څوک یې تقسیموي په دې رزړو کې هر چاله چې ورکوي، خو منصفانه تقسیم وشي چې هر محله کې خپل خپل اوړه چې کوم دی هغه تقسیمیږي. د هغې ځای خلک وړي چې قطارونو کې ښځې زموږ نه ولاړ او سړي هم زموږ نه ولاړ، یا به مزدوري کوي یا به دلته وړو کې قطارونو ته ولاړي. ډي سي سره زما هغه ورځ میټینګ شو، هغه ومنله چې او لکه یو پوینټ دوی له سیوا کې ما ورته انګار کورونو کې نشته او د شیخ آباد کې نشته. مهرباني وکړه دا ورته کولو کې دا هم ته نه غواړم چې لکه موږ ته چا سره 40 دي 40 نه 10 کم کا، بل چا سره 30 دي 30 نه 10 کم کا. یو پوینټ شو دغه شانته 10 چې کم شي کې 2 پوینټه جوړیږي، 20 تروړې دي ایکول تقسیمیږي. هیڅ خبره هم نشته. کاغه د رزړو خبره ده او کله چې حبات خبره ده زمونږ یو خبره ده. چونکې طارق باچا زمونږ اپوزیشن لیډر دی، مشر دی، هغه مونږ مخکې کړی دی د ټولو رزړو دپاره. زه به پکې د شیخ آباد دپاره خبره وکړم. په شیخ آباد کې ما له 3 پوینټه راکوي، په 3 پوینټه کې زما د کم 2 پوینټه چې دي دا زما نه د شیخ آباد ویلج کونسل نه بهر دي، او یو پوینټ ما سره صرف په شیخ آباد کې دی. یو پوینټ کې 60 تروړي دي. بله خبره دا ده چې دا ټوټل ویلج کونسل شیخ آباد ته 80 تروړي راځي، نو هر سړي ته نه میلاویږي. خو موږ هم بیا هم هغه دکاندارانو ته ووایو چې تاسو په هفته کې یو کورنۍ له ورکوئ، تاسو یقین وکړئ هغه یو کورنۍ هم خفوي چې چاته میلو شي، چاته میلو نشي هغه هم خفوي. چې دا چاته میلو شي هغه ولې خفوي؟ هغه په کور کې 15 تنان وي، نو یو تروړه باندې د هغوی ګزاره نه کېږي، چونکې موږ سره بل حل نه وي.